الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. دا سورة آل عمران دے او آیات نمبر دے 49 50 او 51 دے. ورسولا الى بنی اسرائیل او رسول بی بنی اسرائیل تا عیسیٰ علیہ السلام انی قد جئتکم چی یقینا زراغل متاسو تا بی آیت من ربکم پا معجزو دا طرف دا رب ستاسونا انی اخلق لکم یقینا ز جوړوما لکم ستاسو د پاره منتوینی د خټینا که هیئت الطیر پشان د شکل د مارغا په انفخ فیه نو پوکې کوم پاغي کی پيكون طیرا پسکیږي با هغه مارغا باذن الله په حکم د الله سره و ابرئ الاکمه او روغوم با مرزادړون والابرص او برگی مرض والا و احیی الموتى باذن الله او ژوند کوم به مړی په حکم د الله سره و انبئکم او خبر به در کوم تاسو ته بما د هغه څه تاکلون چې تاسو یې خورئ و ما هغه څه تدخرون فی بیوتکم چې تاسو یې په کورونو کې ږدئ ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیة خامخا نښه ده لکم ستاسو دپاره یعنی زما په نبوت باندې ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان لرون کیئ و مصدقا او تصدیق کوونکی یما لما د هغه کتاب بین یدیا چې مخکې دی زمانه من التورات چې تورات ته و احل لکم او د دې دپاره چې حلال کم بعض الذی بعضی هغه شیان حرم علیکم چې حرام کړی شوي دي په تاسو باندې وجئتکم بآیة او راغلم تاسو ته په یوې غټې نښې سره من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه فاتقوا الله نو ویریږئ د الله نه واطیعون او خبره ومنئ زما ان الله چې یقینا الله پاک ربي رب زما دی و ربکم او رب ستاسو دی فاعبدوه نو بندگی وکئ داغه هذا صراط مستقیم دا لار نیغه ده. مونږ پرون ویلو چې په دې آیاتونو کې د عیسی علیه السلام عبدیت ذکر کیږي چې عیسی علیه السلام د الله تعالی بنده دی او رسول د الله دی او استاذ د الله دی او دا بنی اسرائیلو ته چې د نور رالیږلی شوی دی او عیسی علیه السلام چې کومه کارونه کوي نو هغه باذن الله کوي د الله تعالی په حکم سره کوي که مړی را ژوندي کوي که د مارغانو شکلونه جوړوي او خلکو له چې دی نو خبر ورکوي نو دا ټول باذن الله کوي. ګورئ په خپل هغه نشي کولی باذن الله د الله په حکم یې کوي نو الله دی او عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام دی خدای نه دی الله نه دی بلکې د الله بنده دی الله ته چې دی نو محتاج دی نو په دې کې په شرک باندې رد دی د عیسایانو په عقیدې باندې رد دی او د توحید اثبات دی په دې کې ورسولا او رسول دی دلته ولې یو ټکی راوباسه ونجعله
ویجعله دوانه ټیک دي او مونږ به ګرځو دا عیسی علیه السلام رسولا رسول یعنی رسول منصوب دی او عامل پټ دی چې هغه ویجعله رسولا یعنی دله به مونږ جوړو رسول او الی بنی اسرائیل بنی اسرائیلو ته به یو د دې نه پته ولګېدله چې عیسی علیه السلام بس څه دی رسول دی او دویم دا چې بنی اسرائیلو ته دی د عیسی علیه السلام دعوت ټولې دنیا ته نه دی بلکې چاته دی بنی اسرائیلو ته دی ورسولا او ګرځو به مونږ دا رسولا رسول الی بنی اسرائیل بنی اسرائیلو ته انی قد جئتکم دی بنی اسرائیلو ته به ویو چې انی قد جئتکم چې زه الله تعالی را لېږلی یم نو عیسی علیه السلام الله تعالی پیدا کو په کن د کلمې سره په کلمې د کن سره الله پیدا کو او بیا چې دینو غټ کو بیا یې وله چې دینو نبوت ورکو او بني اسرائیلو ته چې دینو راولېږلو انی قد جئتکم چې ما راوړی تاسو ته چې زه راغلی یم تاسو ته بآیتن په معجزو من ربکم د جانبه د رب خپل نه انی چې هغه معجزې انی اخلق لکم چې یقینا زه به جوړوم ستاسو دپاره من الطین د خټې نه که هیئت الطیرې په شان د شکل د مارغه نو دا د عیسی علیه السلام معجزات ذکر کیو چې الله تعالی هر رسول ته څه نه څه چې د معجزات ورکوي چې دا د دې نښه ده او د دې علامه ده چې دا د الله د طرف نه چې دی نو رالیږلی شوی دی او دا د الله پیغمبر دی یو سفیر دی او دا چې کومه معجزې ولا الله ورکوي نو دا علامه ده او دا نښه ده د سفیر سره یو نښه یو علامه چې دا د الله تعالی استازی دی او دا د الله پیغمبر دی نو په دې ځای کې امام قرطبي نقل کړلی چې بني اسرائیلو ته بني اسرائیل راله او د عیسی علیه السلام ته وویله چې زموږ دپاره یو چمګارډن جوړ کا چمګارډ تاسو پیژنئ ماښام ښاپېره کې د هغې په شکل د خټو نه موږ له چې دی نو جوړ کا او دا په دې مخلوقاتو کې یوه ناشنا مرغۍ ده او ناشنا مخلوق الله تعالی دا پیدا کړی دی دا ماښام ښاپېره کې او په عربۍ کې ورته خپاش وایي تفسیر جلالین وایي دا مرغۍ د څه وه الخپاش چې دا ماښام ښاپېره کې دی او دا د هغه ځناورو نه دی چې خپل بچو له شوده ورکوي ممالی یا چې کوم ځناور دي دا ماښام ښاپېره کې د هغې نه دی او ناشنا خبره پکې دا ده چې دا الوزم ماښام ښاپېره کې الوزم او خپلو بچو له شوده ورکوي نو دا عجیبه مخلوق دی او بل پکې ناشنا خبره دا ده چې دا داسې خاندي لکه انسان چې څنګه خاندي دا ماښام ښاپېره کې او په دې کې چې کومه ماده ده نو هغې ته حیض هم راځي حیض ورته راځي او بیا چې دی نو د حیض نه چې دی نو پاکیږي هم او د دې د ورځې نظر چې دی نو هغه ډېر تیز لګي د ورځې نظر نه لګي د شپې نظر چې دی نو هغه ډېر تیز نظر یې لګي او په دې کې یو صوتي سیسټم لګېدلی دی صوتي نظام پکې لګېدلی دی د مخکې نه ورته چې دی نو پته لګي نو ډېر تیز رواني او نظر یې چې دی نو هغه ډېر تیز کار کوي او دنیا چې دا ریډار سیسټم جوړ کړی دی ریډار خو پیژنئ که نه نو دا یې د ماښام ښاپېرکي نه چې دی نو اخیستی دی هغه مشیندرې چې سې تاویږي نو د هغې ماښام ښاپېرکۍ چې دا وزرې کولاو کړي نو دې خورې شي او دغه ته ښکته یې دې ځګې ته نو ریډار سیسټم هم دغه شانتي کې سې تاویږي صوتي نظام پکې لګېدلی سیسټم د مخکې نه چې دی نو هغه خبر چې دی نو رانیسي نو دا په دې ځناورو کې یو ناشنا چې دی نو مخلوق دی نو عیسی علیه السلام د خټې نه جوړ کو نو د الله تعالی په حکم په هغې کې چې دی نو سا چې دی نو واچولی شو او دا چې دی نو بیا والوتلو او وهب ابن منبه لیکلی دی چې دا ځناور دا ماښام ښاپېرکۍ کله د خلکو د نظر نه چې دی نو پناه شو نو بیا راولیدو ځکه چې
مخلوق او مخلوق چې څه شی جوړ کړي چې د هغې مشابهت د الله تعالی د خلق سره را نشي نو الله تعالی یې مړ کو نو دا یو عجیبه مخلوق دی او خلک د دې پرې جاله پسې ګرځي او پته نه لګي د دې پرې جاله کې څه کمال دی په لکونو روپۍ باندې د دې د جاله خرڅي خلک پسې ګرځي را جالې ګوري ماښام خاپېره کي اوس پته نه لګي جالې به یي که به نه یي او یا او پته نه لګي دا جالې څه د بیمارو دپاره څه علاج به یي که څه به یو او اوس دا وبا چې راغله نو څوک پکې دا خبره هم کوي چې دا په چین کې چا د ماښام خاپېره کې سوپ خوړلی دی او نو دا خو پکې ساینس به دا ویو خو نور دا د الله تعالی عذاب دی او وبا ده نو الله طرف ته رجوع پکار ده نو دا عیسی علیه السلام د الله تعالی په حکم باندې دا جوړ کو دا مرغه او دا را ژوندی شو او دا چې دین والوتو او واپس چې دین بیا مړ شو و ابرئ الاکمه او روغوم به زه مرزادي ړونو الذي ولد اعمى تفسیر جلالین وی چې زه مرزادي ړون چې دی نو هغه به جوړوم دا معجزه و د عیسی علیه السلام چې الله ول ورکړ وه نو مرزادي ړون چې دی نو د هغې جوړول ډېر ګران کار دی ډاکټرانو څخه د هغې علاج نشته چې مرزادي ړون چې دی نو هغه څوک روغ کړي خو امام مجاهد پکې ویل دی چې نه دا شبکور مراد دی شبکور یو شمکوري دا شمکور نه دا په اصل کې شبکور دی خلکو د شمکور جوړ کړی دی چې د شپې شبکور دی ته وایي چې د شپې نه ییني او د ورځې چې دی نو هغه ییني خو زیاته معنه دا بله صحیح دی د عبدالله ابن عباس چې دا مرزادي ړون و مرزادي ړون علاج څوک نشي کولی نو عیسی علیه السلام به دا چې دی نو روغولو والابرس او برګي مرض والا برګي مرض خو تاسو پیژنئ نو دا به چې دی نو روغولو د الله تعالی په حکم سره و احیی الموتى باذن الله او را ژوندي کومه مړې په حکم د الله سره یعنې عیسی علیه السلام به چې دی نو مړې چې دی نو راپاسوله د الله تعالی په حکم سره اشاره ده چې عیسی علیه السلام دا کارونه کوي نو د الله تعالی په حکم سره کوي خو د عیسی علیه السلام په لاس باندې کوي نو عیسی علیه السلام خو دی نشي کېدی په دې باذن الله کې اشاره ده چې دا الله ته چې دی نو محتاج دی نو دا الله تعالی دا کارونه کوي د عیسی علیه السلام او د پیغمبر په لاس باندې تفسیر قرطبي لیکلی دی او تاریخي روایت هم دا ده چې 4 کسان چې دی نو عیسی علیه السلام راپورته کړلی د قبرونو نه او تفسیر جلالین هم لیکلی چې یو عایز و عایز د عیسی علیه السلام ملګری و چې دا نږدې وخت کې چې دی نو وفات شو د عیسی علیه السلام په وخت کې نو عیسی علیه السلام چې دی نو هغه لاړو د هغې قبر ته چې دی نو ودرېدو او دعا یې چې دی نو د الله نه وغوښتله او داسې یې وویله چې قم باذن الله نو هغه چې دی نو هغه راپورته شو الله تعالی راپورته کو او د دې سر نه او د یختو نه چې دی نو خولې چې دی نو هغه روانې وې او اوبه ته چې دی نو چوړېدې نو ډېره زمانه بیا ژوندی و او بچی هم پیدا شو او بیا وروستو چې دی نو زمانه کې مړ شو او دویم نمبر کې ابن عجوز د یوې بوډۍ ښځې چې دی نو هغه زوی و چې هغه وفات شو خلکو چې دی نو د هغې جنازه چې دی نو راغستې وه او روانه کړو نو عیسی علیه السلام راغی او عیسی علیه السلام ورته وویل چې قم باذن الله هغه نوجوان هلک راپاڅېدو جامې واغوستلې او خپل کټ چې دی نو په شا کو کور ته چې دی نو لاړو کم کټ کې چې خلکو اچولی و هغې راواغېستو کور ته چې دی نو لاړو هغه هم ډېر زمانه بیا ژوندی و او یو بله یوه زنانه وه بنت العاشر چې هغه زنانه هم چې دی نو هغه هم را ژوندی کړله او هغه هم بیا ډېره زمانه چې دی نو ژوندی وه نو خلکو ورته وویله چې عیسی علیه السلام ته چې دا تازه مړی را ژوندي کولی شي خو پخواني مړی چې دی نو هغه نه شو را ژوندي کولی نو 4 نمبر یې بیا د نوح علیه السلام بچی راپورته کړی دی سام بن نوح چې هغه 4,000 کاله چې دی نو د هغې شو چې مړو نو عیسی علیه السلام خلکو ته وویله چې ما ته قبر راوښایې
نو خلکو ته قبر چې دی نو روخو او دی چې دی نو هغه بوتلو قبر ته ودرېدلو د سام بن نوح قبر ته نو هغې ته وویل قم باذن الله د الله په حکم سره چې دی نو راپورته شه نو هغه راپورته شو خو د هغې دا یخته او دا ګیره چې دی نو دا سپینه شو وه نو عیسی علیه السلام دې تپوس وکړي چې په دې زمانه کې خو چې دی نو ته چې کله پات شوې په دې زمانه کې خو یخته نه سپینېدله یخته سپینېدل خو د ابراهیم علیه السلام د ټولو نه اول چې دی نو سپین شوي دي مخکې خو یخته چې دی نو نه سپینېدله نو هغه ورته وایي دا یخته چې دی نو دا په دې لږ ساعت کې چې دی نو هغه سپین شو وایي ما ته دا څنګه اواز چې وشو چې قم باذن الله نو ما وویل که قیامت دی د قیامت د سختې نه او د هیبت نه چې دی نو دا یخته اوس په دې ساعت کې چې دی نو سپین شو او یختم سپینېږي د هغه چې په چا باندې سختي او تکلیفونه ډېر راشي غمونه او پریشانی پې ډېر راشي نو د هغې انسان چې دی نو یخته سپینېږي نو دا یې چې دی نو راپورته کړی و چې دا سام بن نوح و نو دا څلور مړي اوس الله ته علم دی چې نور به څومره مړي خو تاریخي روایت دا دی چې تفسیر قرطبي لیکل دی چې څلور مړي دي کیدای شي زیات کمی وانبئکم او خبر به در کوم تاسو ته بما په هغه څه تعقلون چې تاسو یې خورئ وما په هغه څه چې تاسو تدخرون چې تاسو یې ساتئ فی بیوتکم په کورونو خپلو کې سړي ته به وویل چې بیګا دې دا خوړل دي او سهار دې چې دی نو دا شی خوړلی دی او باقي د نور کور په پرش کې چې دی نو ایښودی دي یا په کندو کې ایښودی دي یا بل څه کې په هغه زمانه کې خو فریجونه نه وو خو بل څه شی به ساتو به نو دا خبر به چې دی نو چا ورکولو عیسی علیه السلام به ورکولو دا معجزات دي ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیات خامخا دا المذکور چې دا کم تیر شو لآیات خامخا نښه ده لکم ستاسو د پاره یعنی زما په نبوت باندې چې زه د الله تعالی استازی یم او پیغمبر یم او رسول یم ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان لرونکي یئ و مصدقا او تصدیق کوونکی یم دلته ونه ټکی بل راوباسه وجئتکم او راغلی یم تاسو ته مصدقا تصدیق کوونکی یم لما د هغه کتاب بین یدیه چې مخکې د زمانه یعنی قبلی هغه څه شی دی من التورات تورات دی د ځان نه دین نه بیانوم د ځان نه خبرې نه کوم او نه د ځان نه دین جوړوم بلکې د تورات تصدیق کوم واحل او حلالوم بعض الذی بعضې هغه شیونه حرم علیکم چې حرام کړی شوي دي په تاسو باندې نو اصل حلالونکی خو چې دی نو هغه الله دی الله چې دی نو شیونه حلالوي او حرامي نو پیغمبر څه کوي بیان کوي پیغمبر بیان کوي نو نسبت چاته کیږي پیغمبر ته کیږي اصل حلالونکی او حرامونکی څوک دی الله تعالی دی خو دلته عیسی علیه السلام ویو نو عیسی علیه السلام د الله تعالی استازی دی د الله تعالی رسول دی نو نسبت چې دی نو هغې ته ځکه کیږي چې د هغې په خوله باندې چې دی نو بیانیږي او بعض الذی حرم په دې کې اشاره ده یو معنی د دې دا ده چې الله تعالی د بنی اسرائیلو د ګناهونو په وجه باندې په دیو باندې بعضې شیونه چې دی نو حرام کړو نو عیسی علیه السلام راغی نو هغې الله تعالی په حکم سره چې دی نو هغې حلال کړله چې هغه په هغې کې د اوښانو غوښې وي د اوښان او د شترمر غوښې وي او د بطخې غوښې وي بطخه دا الله تعالی د دیو د ګناهونو په وجه باندې په دیو باندې حرامې کړې وي نو عیسی علیه السلام واپس په دیو باندې حلالې کړې او دویمه معنی پکې دا ده چې په دیو باندې بعضې مولیانو چې دی نو بعضې د خپل د طرف نه چې دی نو په دیو باندې بعضې شیونه حرام کړو چې دا شیونه حرام دي نو عیسی علیه السلام راغی نو هغوی ته وویله چې نه دا شیونه حرام نه دي بلکې دا شیونه چې دی نو حلال دي لکه نن چې دی نو بعضې مولیانو خلکو ته وایي که نه بعضې مولیان وایي که نه وایي د پلانکي صاحب کتاب مه ګوره د دې نه وایي ځان ساته هلکه دا ته ولې ورته وی او ښه حق پرست عالم به یو هغه به تېر شوی
او خلق به ورته ویل که دا کتاب مه ګوره، دا حلالول او حرامول چې دی نو دا په دې زمانه کې هم چې دی نو مولیان کوي، او په بني اسرائیلو کې چې دی نو هغو مولیانو چې دی نو هغه کوله. نو دا دو مطلب شو خام. وجئتکم او راغلی م تاسو ته بآیتن په نښو سره، په یوې غټې نښې سره. بعضې علما ویلي چې بآیتن د دې نه څه نښې مراد دي چې دا مخکې چې کومه تېرې شوې، خو په بحر محیط کې ابو حیان اندلوسي ویلی دي چې بآیتن نه مراد انجیل دی، چې په یوې غټې نښې سره راغلی یم چې هغه غټه نښه څه شی دی؟ انجیل دی. من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه، او دا د الله د طرف نه دی. نو پتقوا الله د دې انجیل خلاصه څه ده؟ چې پتقوا الله په انجیل خلاصه دا ده چې د الله نه ویریږئ، واطیعون او خبره ومنئ زما، دا د انجیل خلاصه ده. نو پتقوا الله کې رد دی په تمام اقسامو د شرک باندې، چې د الله نه ویریږئ او شرک مه کوئ، واطیعون او اتباع د سنت د پیغمبر ده، دا د انجیل خلاصه ده. او دغه شانته کې ټول انبیا چې راغلي نو هغوی دا خبره کړله چې پتقوا الله، د الله نه ویریږئ، واطیعون او خبر زما ومنئ، یعنی شرک مه کوئ. او دغه شانته کې د ټولو انبیاو د دعوت خلاصه دا وه چې د الله تعالی حاکمیت او مقتدر اعلی هغه ومنودلی شي، د الله تعالی حاکمیت په ځمکه باندې ومنودلی شي. نن خلکو حاکمان د چا نه جوړ کړي؟ د سړو نه. دا شرک دی، ګوره بدترین شرک دا دی چې خلکو د سړو نه حاکمان جوړ کړي. حاکمیت به د چای، اقتدار اعلی به د چای، دا به د الله تعالی. د دې نه انسان به چې دی نو بره نشي کېدی. مغربي جمهوریت کې څه شی دی؟ هر څه چې دی نو هغه انسان ته حواله دی. مغربي جمهوریت د شرک دی، بدترین شرک دی. نو الله تعالی حاکمیت به مني او انسان به چې دی نو هغې ته سګدي، سر به ورته په ځمکه باندې ږدي، سرې تسلیم خم به انسان عاجزي به کوي الله ته چې الله تعالی ستا حکم ته زه چې دی نو هغه تیار یم او زه غاړه ایښودونکی یم. واطیعون د پیغمبر اطاعت به کوي، ځکه چې پیغمبر د الله د طرف نه سفیر دی، هغه به مني د هغې تابعداري په ټول انسانیت باندې لازم ده. ان الله چې یقینا بېشکه الله ربي رب زما دی، رد دی په عیسایانو باندې چې وګوره چې عیسی علیه السلام ویو چې زما رب ګورې الله دی او ستاسو رب هم چې دی نو الله دی، زه ګورې بنده یم خدای نه یم، او تاسو د هغې نه خدای جوړ کړی دی. ان الله بېشکه الله پاک ربي رب زما دی، و ربکم او رب ستاسو دی. ګوره دا توحید ربوبیت دی چې الله تعالی زموږ رب دی، الله تعالی خالق دی، الله تعالی دا کائنات پیدا کړلی. دا توحید څه شی دی؟ ربوبیت دی. خو دا توحید ربوبیت نتیجه به څه وي؟ فاعبدوه، بندگی وکئ د هغه. نتیجه دې سره ووته توحید الوهیت، چې د بل چا بندگی به نه کېږي. ګوره بندگی او اطاعت او تابعداري به صرف او صرف د الله تعالی کېږي. چې تا دا خبره ومنله چې د کائناتو خالق څوک دی؟ الله دی. رازق څوک دی؟ الله دی. مالک او حاکم څوک دی؟ الله دی. نو اوس بندگی به د چا کېږي؟ نتیجه ترې راوباسه که نه؟ د توحید ربوبیت نه فاعبدوه، بندگی به ګوره د هغه کېږي. فاعبدوه، بندگی به د هغه کېږي. هذا دا دواړه ګوره توحید ربوبیت او الوهیت صراط مستقیم، دا لاره ګوره سیده ده، لاره نیغه ده. داسې به نه کې چې صرف یو توحید بیانې، توحید ربوبیت او توحید الوهیت نه بیانې. نو دا خو د مکې مشرکانو هم دا ویله چې دا هر څه کائنات الله تعالی پیدا کړلي، خو د مکې مشرکانو دا بل توحید نه منودلو، توحید الوهیت چې بندگی به ګوره صرف د الله کېږي. نو ته به ګوره دواړه بیانې ښه، هم ربوبیت او هم توحید الوهیت او هم توحید حاکمیت. بس تر دې ځای پورې.
ورسولا او رسول ونجعله رسولا او ګرځو به رسول الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل ته او وایبا انی قد جئتکم چې یقینا زراغله متاسو ته بیاات په معجزو من ربکم نه طرف درب تاسو نه. ګوره دا معجزات نه دي په هر دور کې الله تعالی پیغمبر له داغه وخت مناسب معجزات ورکړلې. د عیسی علی السلام په زمانه کې طب ډیر مشهور او طبو دا حاکمان نه دوایان او طب چې وته ویو لکه افلاطون بقراط او سقراط. نو الله تعالی عیسی علی السلام دغه معجزې ورکړي چې خلک به روغوله خلکو له صحت او زندگی ورکوله د الله په حکم سره. او د موسی علی السلام په زمانه کې جادو سحر چې دینو ډیره چرچا و. نو الله تعالی چې دینو موسی علی السلام له امسا ورکړه او د نبی علیہ السلام په دور کې چې دینو فصاحت او بلاغت چې دینو داغي غټه چرچا و. سبعه معلقه یو کتاب دی په دې مدرسو کې ویل کېږي د بلاغت. هغه په خانه کعبه کې چې دینو ځوړند و. د عربو مقابله چې دینو چا په شعر او شاعري کې نشو کوله. نو الله تعالی نبی علیہ السلام د دې معجزه ورکړه قرآن چې داغي د نن زمانه پورې چې دینو څوک مقابله نشي کوله. او هغه ته چیلنج او چې راوړی یو آیات راوړی یو سورت راوړی چای مقابله ورنه. نو دغه شانته کې په هر دور کې الله تعالی د خپل دور هغه معجزات پیغمبران له چلین ورکړلې. انی قد جئتکم یقینا زراغله متاوس د بیاات په معجزو من ربکم نترب د رب تاسو نام. انی اخلق لكم یقینا ز جوړوما من الطین د خټینا که هیئت الطیر په شان د شکل د مارغا فانفخوا نفکیکم فیه پاغی کی فیکون طیرا پس کیږي باغ مارغا باذن الله په حکم د الله سره. و ابرئ الاکماه او روغوم با مرزادړون والابرص او برګي مرز والا و احیی الموتى باذن الله او راجوند کوم بمړي په حکم د الله سره. و نبئکم او خبر بدر کوم تاسو ته بما د اغه ستاکلون چې تاسو خوري و ما او د اغه سات تدخرون چې تاسو ساتي په بیوتکم په کورونو خپلو کې. ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات خامخانه خیر لکم تاسو د پاره ان زما په نبوت باندې ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان لرون کیئ. و مصدقا او راغلم تاسو ته چې تصدیق کوون کیم لما دا کتابونو بین یدیا چې مخکې دی زمانہ یعنی مخکې زمانه کې دی من التورات چې تورات دی. او حل لکم او د دې لپاره چې حلال کم بعض الذی بعض هغه شیان حرم علیکم چې حرام کړی شوي دي په تاسو باندې. وجئتکم او راغلم تاسو ته بیاات په یوې غټې نښې سره چې هغه انجیل دی من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه. فاتقوا الله ویریږئ د الله نه واطیعون او خبره ومنئ زما. ان الله یقینا الله پاک ربی رب زما دی و ربکم او رب ستاسو دی فاعبدوه نو بندگی وکئ د هغه. هذا صراط مستقیم یقینا دا لاره نیغه ده. وایي